ګرانو کتونکو سلامونه کوم. امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. لبخان شیرپو یم، کیمرامین راسره یاسر خان دی. موجود یم سپرینګ فیلډ کالج عمرزو کې. څنګ کې مې ناست دی طاهر خان، د ستارک محتاج نه دی، د دغه عمرزو نامي ګرامي شخصیت دی، او د اکرم خان چې ټوله 400 چې پښتونخوا یې پیژني د هغه فرزند دی. دې سره سره طاهر خان په سیاسي لحاظ سره د پاکستان تحریک انصاف په بانی لیډرانو کې چې عمران خان او یو څو د شمیر کسانو چې د دې بنیاد یې ښوده، د دې پالیسي یې جوړوله، دا طاهر خان دی. د بده مرغه دلته کې مسله څه ده، په پیراشوټ چې راکوشي هغوی ته مواقع ورکړل کېږي. د طاهر خان د هغې نه پس سیاست نړه مات شو چې یاره موږ څه کوو. خو د طاهر خان والد صاحب هغوی په سیاسي لحاظ سره د دې علاقې ډېره لویه نمایندګي کړې ده. دلته کې خلکو ته ډېر زیات روزګارونه ورکړي دي، کار یې ورکړي. دې خوا سره د طاهر خان فرزند بابر خان صدام د تعارف محتاج نه دی، یو سماجی سیاسی عوامي او سوشل اکټیویسټ، یعنی سوشل ورکر، د خلکو خدمت کوي. ګرانو کتونکو نن درته یو بل تصویر ښیم. هغه د تعلیم په مد کې په عمرزو کې یو داسې نوم یې روړی دی، سپرینګ فیلډ کالج. سپرینګ فیلډ کالج ما تپوس کو نو طاهر خان تلو کینیډا ته، چونکې بهر ملکونو ته دوی ځي، هلته رشته ده، هلته کې روزګار دی. نو هلته کې کالج د نظره تیر شوی دی، او هغه سوچ چې کم دی نو دلته 400 عمرزو ته روړی دی چې زه به کلي ته ځم او هلته کې به یو کالج ساټوم. د دې کالج بنیاد په 2019 کې ایښودی شوی دی. د بده مرغه زموږ به خپله کمزوري وګڼو چې موږ سره ډېر نږدې په ګاونډ کې یو داسې کالج چې د بلډینګ لحاظ سره موږ وکته، کمرې یې موږ وکتلې، وسایل موږ وکتل چې بجلي خو دلته کې د سره ځینې شیشو بندوبست ټیک ټاک شوی دی، سی سی ټي وي کیمرې لګېدلې دي، د جنکو دپاره یعنې د بچیانو دپاره بیله لار، بیل بلډینګ، بیل سیسټم، د میل دپاره بیله لار، بیل سیسټم، او بیا لیب ما وکته چې هغې کې کم کمپیوټر لګېدلی دي. یو کې مې کته چې دا کم کمپیوټر لیب دی، نو هغې کې چې کم دی 27-28 کمپیوټر مې په یو ځای کې وکتلې. دغه شانتې کومه لیبارټري چې ده نو هغه ډېره ښکلې جوړه شوې ده. نو یقینا د وسایلو لحاظ سره ډېره زیاتره، خو زه به دا د طاهر خان نم په دې کې ګیله کومه چې طاهر خان دا خو موږ دلته کې څو کاله پس رالو، دا دومره غټه منصوبه د 400 ته روړې ده. او بیا به د بابر خان نم ګیله کومه چې دا ګور زموږ مثال د ړندو د کڼو دی. موږ چې سار راپاسو نو راته چې کور کې سودا یاده کي، نو چې هلته کې سودا له راځو چې د بجلۍ بیلو مخې ته راشي نو هغه هر څه نه هېر شي. نو یم دې ګاډو کې څه دي کیو یا یو بیوقوف انسان را سره ملو شي، ته به ورته چې دا کار داسې دی، هغه په خپلو کړو باندې دغه وي نه وي داسې دی. نو چې کوم مقصد لرو تې ارانه هېر وي. نو اوس د سپرینګ فیلډ کالج دا به ذهنونو کې کینول وي، چونکې د دې باوجود چې نه یې دوی ایډورټایزمنټ کړی دی، نه دوی یې تشهیر کړی دی، خو د دوی د خاندان په وجه باندې چې دلته پې ډېر لوی اعتماد کېږي. والدینو خپل بچی راوستل، او دا طاهر خانزی دی، بابر خانزی دی، یاره د اکرم خان بچی دی، د هغه نوسی دی. نو 400 په دونه وخت کې چې کوم د سټوډنټان هغه دغه کېږي. ډېر بحث مباحثه پې کېږي، په یو ځای هغه خبرې نه ختموم انشاءالله. بیا به راځم د بیلې بیلې کمرې به زه تاسو سره ویډیو کوم چې بیلې بیلې کمره کې کم سہولیات دي. نن ورځ کې ما صرف د فیمیل سیکشن چې کوم دی په هغې ما خبرې کړې دي. اول ته کې ما د سټوډنټانو سره خبرې کړې دي، د سټاف سره مې خبرې کړي دي. نه پس په پروګرام راځي هغه ضرور وګورئ، د هغوی ویژن، د هغوی سوچ، هغوی مستقبل کې څه جوړېږي، د دې نه کمې جینکۍ ټاپرې تللي دي او هغه نن په کم ځای کې جاب کوي. دا یو ډېره ښه خبره ده. ټولو مخکې به طاهر خان سره خبرې وکړم، د دې ایم ډي دی، چونکې سیاسي، بیا کاروباري، بیا یو جاګیردار، او بیا سکول لکه، او بیا په خپله لکه خلک یې بس خلکو ته پرېږدي لکه بس نوکر دی، دارې بس به کار کوي. نه، په خپله د هر څه چیک اپ کوي، راځي سار ناستي، بیا ځي ګینې. الحمدلله چې حقیقت درته ووایم نو دې سکول او دې سیس ته ضرورت نشته، خدای ډېر څه ورکړي دي، او پلور میل ور یو شي کې روزګارونه شته دي. خو تعلیم رڼا ده، تعلیم پوهه ده، او یو ښه تعلیمي اداره د علاقې ته دا علاقه ورته تنده وه، تږې ناسته وه، او هغه چې کوم دی نو طاهر خان هغه یو تحفه د علاقې له ورکړه. او د خلکو ذمواري ده چې څومره دې کې ماشومان زیات داخلیږي هغومره به دا کالج نور هم مخ په وړاندې ځي. ایریا ورسره ډېره غټه ده. اوس لا طاهر خان نه مې وردل چې دلته ورته دا کور هم پرېږدي، دوی دې خوا ځي، سکول هم چې کوم دی نو دلته کلاوي. نو دا مې یو ډېره غټه منصوبه ده. خو دې وخت کې کالج د طاهر خان
ډېره زیاته مننه کوم. ګیله خو مې په ځای وي که نه چې ډېره موده پس دونه غټه منصوبه دې راوړې ده او موږ ته ډېره مهرباني الف خانه چې ته رالې زموږ حوصله افزایي وکړله. بل دا چې دا خلکو ته هم پته ولګي چې یاره زموږ مقصد زموږ د فیملي تاسو ته پته ده چې د خلکو خدمت کول دي. خو زما نیکو نو هغه هم په دې پاکستان په تاریخ کې د هغه نه په دې علاقه باندې بلکې په دې صوبه باندې مخکې څوک نه و. هغه رایټ هینډ سعدالله خان هغه چې کوم نو هغه د جناح صاحب رایټ هینډ سړی اوس هم د هغه کله چې د لاهور کې مینار پاکستان قرارداد پاکستان دغه کېده نو هغه په سټیج باندې ناست و سره د دوو زامنو د واړه دي تصویرونه هم شته او اوس هم هغه په 23 مارچ باندې په هر اخبار کې تقریبا د هغوی هغه دغه راځي. نو هغه خدمت کړی دی د دې علاقې دپاره د دې دغه لپاره. زموږ پلار ته پېژنې هغه 3 ځله MPA پاتې شوی دی، منسټر هم پاتې شوی دی. دلته ښه کارونه کړي دي. هغه به وایي ما وایي دلته د بجلو جال پوف کړی دی او دا حقیقت دی. دا چې تاسو کوم ځای ته کوم میرو ته لاړ شئ او دې خوا ته دغه طرف ته دعاوې طرف ته دغه ته دا ټول هغه کړي دي. شکر الحمدلله په هغې باندې زموږ شکر دی. خپله بایللې ده، خپلې خرڅه کړې ده. زموږ هغه چې د سن 70 نه تر سن 88 پورې هغه په کورسۍ باندې ناست و. خو هغه په دې دوران کې دغه دی د ریونیو ریکارډ هغه تاسو وګورئ. ریونیو ریکارډ هم دا وایي چې یاره اکرم خان په دې دوران کې خپله خرڅه کړې ده. چینه مونږ بایللې ده، مونږ میزاډیر بایللې دی، ریدون مونږ بایللې دی کله چې هغه په کورسۍ باندې ناست و. خلک خو دي چې نن لاړ شي نو هغه په سایکل تلي او چې واپس راځي نو بیا موټرې وي او دغه وي او بنګلې وي او دغه وي. نو اصل کې د کالج دغه ته راځو سپرینګ فیلډ ته بس دا مونږ ناستو دا ځای ما جوړ کړ دغه لاندې دوکانونه دغه نو بس بیا مونږ وی چېرې دلته یو انسټیټیوشن جوړ کړو. خپلې ولې نه جوړو؟ یو بل به راته مونږ نه بیا غوښته چې یاره مونږ دلته کالج جوړو دغه سکول جوړو. نو بابر مونږ کېناستو نو دغه نو بیا مونږ یاره راځه په خپله پې بسم الله وکړو. او بل دا چې شکر الحمدلله زه په HSN کې ما سبق ویلی دی، د هغې ځای نه ما سینیر کیمرش کړی دی دغه. نو هغه سټینډرډ باندې مونږ دا دغه فیصله وکړه چې دا شیز به مونږ هغه شانته دغه کړو. د دې کې به کالج به یو خو د کالج دغه دا نه دی چې یاره یو هلک ترې راشي او دلته رول کال ګوته ولګي او واپس تې ځي. نه، هغه به د کالج د سکول شانته دغه به یې هغه به دلته راځي، دلته به تر اخره پورې ناست وي چې تلی ووهلی شي چې یاره چوټي شو نو بیا به وځي. دا مونږ پابندي لګوله. دا مونږ نوټس بورډ هم دغه کړی دی، دغه هم کړی دی. بلکې د کوم دغه چې راشي د هغه نه مونږ پرنسپل ته دا هدایت دي هغه به راته هم ووایه چې یاره مونږ ورته ویلي چې نه ته به راځې ته به دلته دغه کېږې، دا نه چې بس ته راشي او واپس ځې. بل دا چې ښه ټیچران، ښه سټاف، ښه دغه چې MSc وي دغه وي دغه نو دا مونږ دغه کړی چې یاره او شکر الحمدلله مونږ سره ښه دغه دي. تاسو هغوی نه به انټرویو هم والی دغه به هم والی وبکې. نو بل مقصد زما د مین بیسک دغه زما د دې کالج نه ما موټو ورکړی ده نو دای سیلف. نو دای سیلف ځان وپېژنه. سټوډنټ ته ځان وپېژني، که هغه میل دی او که هغه فیمیل ده. او د هغې دپاره د هغه ته پکار دي چې په یو 3-4 څیزونو باندې هغه دغه وکړي. لکه یو ریسپانسبلیټي ده چې هی شوډ بي ریسپانسبل او شي شوډ بي ریسپانسبل. پنکچولیټي چې پنکچولي په هر دغه کې اینډ آنیسټ وي. خو په دې باندې ستا دغه کوزده چې اکثر راشم زه
داسې ګیدرینګ کې یا دغه کې دوی ته سپیچ ورکوم هلکانو جنکو ته هم په دې باندې زه خبرې کوم او دا ما یې زده کړې راجسن نه دي. علي خان له خو یو بخي هغه زمونږ پرنسپل و عبدالعلي خان راجسن کې هغه به مونږ له چې کله داسې دغه به دغه سپیچ ته راکوم مونږ نه به په دې شیزونو باندې سپیچ راکوم چې ځان رسپانس په خپل خپو باندې ودرېږه په خپل خپو باندې دغه کړه ته به کامیاب یې. دا زما بیسک دغه دی په دې کالج لپاره د دې دغه لپاره یو جاګیرداره سوچ کنه لکه ځمکې شته روزګارونه شته تعلیم چې کوم دی لکه چې کنه تعلیم طرف ته چې تاسو وی چې انسان د خپل خود دیږي خو بیا د تعلیمي ادارې ته لکه شروع کې 60 تعداد 50 تعداد 100 تعداد 950 تعداد نه ایڈورټایزمنټ نه تشکیل ولکه استاد خو تنخواه غواړي خو ته صبر نه کوي بلډنګ خو ځخ خپل کوي نه دغه وکړ نو مطلب دا دی چې لکه مستقبل کې مطلب چې دا به یو ځای مستقبل ان شاء الله زما دا دغه ما په ولنې روز باندې چې کله دا غوښو دلته د الکانو جنکو سره د پیرنټس مونږه دغه راغوښتو او هغه کې ما دا اناونسمنت کړو دغه مې کړو چې دا کالج به زه په 15 کاله کې دا به زه یونیورسټۍ ته رسوم او یونیورسټي به ولوم دغه میل سره به خواته د یونیورسټي جوړوم دا به سپرینګ فیلډ یونیورسټي به ان شاء الله او دا به کومه که خیلی ان شاء الله کو جون د خیلی زه نو منو بابر به کوي کنه نو دا چې یو دغه بل دا چې ګوره زمونږ په دې مرزو کې په دې دغه کې دلته ټیلنټ شته ذهن شته. زه اکثر دغه ماشومانو ته هم دا دغه کومه چې ګوره دا دماغ چې کوم دي دا د پرایم منسټر هم دي د دغه هم دي د جورج بوش هم دي د ټولو لویو خلک دا تا سره هم دي خو دا سم یوز کړه په صحیح طریقه باندې خو دا تا په صحیح طریقه یوز کړه ته به هم دغه ځای ته به هم دغه کورسای ته رسې خو چې د مرزونه وتل کنه لکه شمالي اشنغر تنګي تحصیل دا ټول داسې اراده شته چې سټیم کې بیا خپل بس وي خپل ګاډي وي ان شاء الله دا به مونږ کوو دا زمونږ په پلان کې دي دا هر څه زمونږ دغه دي اوس مونږ ان شاء الله دا کې زه کوم ځای کې اوس هم د کالج نه شاته دا خو مخکې ټول اجرا او کور او تاسو به لیدلي که نه دا نو هغه ځای اوس هم ما سره دی لکه همغه اجرا کور دغه چې کوم دی نو هغې که زه اوس هم نو هغه مونږ دا دغه کړی چېرې دا مونږ سکول به کوو مونږ به لاړ شو باغ ته هلته به دغه وکړو ان شاء الله دا چیز په پروسس کې دی غریبي هم ډېره زیاته ده کنه داسې بعضې خلک هغه فیس نشي ورکولی یا هغه کتاب نشي اخیستی د هغې لپاره هم څه سوچ ګوره په فیس کې تاسو ته زما ریکارډ وګورئ که نه کوم هلکان جنکۍ چې زموږ سره دلته دي او هغوی ټیلنټډ دي هغوی په میټرک کې ښه نمبر اخیستی دي ښه دغې اخیستی دي او بل نمبر 2 دا چې کوم حافظ قرآن دي او بل نمبر 3 دا چې یاره دا یو ماشوم وس نه کېږي چې بس دغه مې دغه میټرک مې کړی دی او نور نه یم پکې ما سره یو سټوډنټ دی نن خو هغه زما خیال جوړ نه دی راغلی خو هغه دغه ټیلنټ دغه او انشاءالله زما دا امید دی چې په دې امتحان کې به هغه ټاپ کوي and he will top کو بورډ نه نو دا 400 خو به ټاپ کوي ټاپ نو هغه لپاره ما هغه لپاره جي هر څه فري کړي ما هغه لپاره جي د هغه د تلو راتلو کوم خرچه چې کېږي د هغه هم هغه له زه ورکوم د ټریولینګ نو دا شیزونه مونږ کوو چې دا مونږ لکه ډېر سټوډنټان ته مونږ خیال چې 9 جنکۍ خو به وي داسې حمیده داسې مونږ سره په دغه باندې سکالرشپ باندې دي 25 سټوډنټ 25 سټوډنټ مونږ سره په سکالرشپ باندې چې هغوی هغه والدینو ته به سم میسیج ورکوې والدینو ته زما دا راغلی چې ستاسو بچي چې دي نو ښه ټیلنټډ دي ښه دغه دي او بل دا چې لکه زما نه زیات به پې ته خیال ساتې او ښه دغه به کوې چې یاره هغه ته دا ته دا دغه ورکړې چې یاره دا سبق ډېر ضروري دی دا تعلیم ډېر ضروري دی ته هغه مه دغه کوه چې یاره راشه دا کار وکړه دا ګوډ وکړه دا دغه وکړه اول هغه ته دا دغه وکړه چې یاره ته د کالج ته لاړ شه د سکول ته لاړ شه ته خپل څه دغه وکړه
دا ضروري خبره ده او دا زمونږ په کالج زمونږ د پښتنو کې یو دغه راشي چې موږ په دې باندې وکړو او زمونږ پښتانه زمونږ دا علاقه چې کومه ده زار ته زه وایم زمونږ 400 ډېر لوی لوی خلک دغه کړي دي خاص کر د عمرزه زمونږ دغه وګورم حاجي محمد امین صاحب یو لوی هستي او لوی دغه په روحاني په دغه کې هغه نه مخکې څوک دي په دې دغه دغه شان د زمان نیکه سعدالله خان هغه یو ډېر لوی دغه په دې دغه راپاره څه نه دي کړی نو دا شیزونه چې کوم دي نو دا ضروري دي زمونږ علاقه کې ډېر لوی لوی دغه شوي دي زمونږ دلته ولي خانو زمونږ باچا خانو زمونږ دغه شرپاو خانه دا ټول لوی لوی هستیانې پاتې شوي دي او لوی لوی کارونه یې کړي دي لوی لوی دغه یې کړي دي ته ولې نه شو کولی تا سره هم دا دماغ شته دی تا سره هم دا دغه شته دی راځه تم په سټیج باندې یو په دغه باندې په یو لاین اف اکشن واله او شکر الحمدلله موږ دله هغه پرووایډ کوو زه دله په دې کالج کې در کوم زه تا ته وایم چې ته ریسپانسبل شه پنکچوال شه ته آنه شه تا کې دا هر څه شته دی تم دغه ځای ته رسېدی شي دغه مقام ته دغه دا زما میسج دی دا زما دغه دی ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو طاهر خان سره به انشاءالله بیا خبرې کوو د عمرزو د خانانو به دا منې چې دوی سرمایه کاري په خپل علاقه کې کړې ده دوی د خلکو ته ښه مواقع ورکړي مارکیټونو باندې پیسې لګولې دي دغه شانتي دا کالج چې کوم دی دا یو ژوندی مثال دی چې د کم ځای نه سوچ روړو دی عمرزو ته روړو بل دا کم پیسې چې لګولې داغه د نش برابر پیس دی 0 روپے او دلته کې چونکې ما بابر خان اوریدل چې دا پیس په بل دغه کې دا سہولیات ورتي نو 6000 7000 هو پلار مې راته ویل چې علاقې دغه ته وګوري او بس هغه شان کار وکړي بل قابل سټوډنټ دی نو هغه خپل وخت نه خرابېدار شي زه ول دا ګارانټي ورکوم بالکل پری ارسسنګ چې طاهر خان خبر وکړه هغه د خپل د قابلیت نه ضایع کوي هغه د دې سپرینګ فیلډ کالج نه پیدا ترلاسه کړي ګرانو کتونکو طاهر خان سره ان شاء الله بیا په سیاسي لحاظ سره خبرې کوو په سماجی لحاظ سره خبرې کوو په ترقۍ لحاظ سره خبرې اترې کوو اوس هم چون کې دوی ته وګورئ چې ډرپ خېجولي بیمار دی خو مال روته ما ورته طاهر خان خبرې اترې بکو تا یو ډېر لوی تحفه وروړه ده او د بابر خان مړی خرابه ده خو برخل بابر خان یو میسج خو به د خپل کالج باره کې د خلکو سره شریک بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خالد خان صاحب تاسو ډېره مننه ډېره مهرباني چې موږ هم دومره عزت راکو رااله دلته کې زموږ د کالج ته رااله زه به چې د سپرینګ فیلډ کالج حوالې سره دا وایم چې موږ 2019 کې دا سټارټ واغېستو ډېرې خبرې خو دا موکللې دا موږ په یو ځای کېناستو داسې یو ډیسیژن هم واغېستو چې یاره وای ناټ چې په خپله موږ شروع کړو چې نور کسان راځي موږ نه دا ځای غواړي دغه کړي چې یاره موږ له راکې نو دا ډیسیژن هم په خپله واغېستو الحمدلله په 19 کې سپرینګ فیلډ اسټابلیش کو د دې بنیاد هم کېښود او شکر الحمدلله زه فخر سره وایم چې ایون چې په ډومبي کال باندې چې موږ له کوم سټوډنټس راغلي دي وداوټ ایډورټایزمنټ وداوټ انیثینګ